بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو، زه یم ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان. قدرمنو، نن تاسو ته دغه یو سروې کومه چې آیا په بشحالي کې کم ځای کې ډیرانونه دي، خلک ګن یعنی دغه څیزونه خلک کم ځای کې غورځوي. که تاسو ته زه ووایم چې د بخشالي د هر مارکیټ مخې ډیران دی، په بخشالي کې د هرې کوڅې مخې ته ډیران دی، د هر دکان د بازار په هر یو ګوټ کې ډیران دی. نو یقینا چې دا ډیره د افسوس خبره ده. یو تحریک شروع کوو، یو کار شروع کوو چې یاره په بشحالي کې دی یو خاص ټیم مقرر کړی شي، کم ځای کې چې هم ډیرانونه دي نو دا یو خاص ځای ته وړي شي. څنګه چې تاسو ته پته ده دا مهال په میله کې موجود یم. پرون ما د یو سوزکي والا نه تپوس وکړو، تاسو دې ته د انټري 100 روپۍ چارجز ورکوئ. نو فروټ والا و هغه وی چې موږ 300 روپۍ یو ګاډي ورکوو، خو چې کله میله ختمه شي او بیا تاسو راشئ د میلې د ګراوند ته، نو دلته به بیا تاسو ته ګندګي معلومه شي چې څومره ګندګي دلته خامخا میله تیره شي. نو واپسۍ کې څوک شته نه چې دلته دا صفایي وکړي. دغه شانته که د خوړ د غاړه تاسو چک کړئ ټوله، نو چې د بازار څه ګند دی، څه ګودام دی، نو بس دا څوک د خوړ ته ډارې کولي چې دا یو ډېر غیر اخلاقي کار دی. څوک یې د سایډ ته راغورځوي او دغلته پراته دي پر میله کې خپل دا تش ډیران دی. که ساولډیر روډ باندې مونږ ورشو مقبره کې ډیران دی، که بشخالي مردان روډ باندې داسې ورشو نو هره نالې چې کومه ده نو هغه ډیران ده. او بس دکاندار ته چې هم کومه نږدې نالې وي نو بس هغه ځان کړی خو نه دغه مشقت نه ځان بچ کړي او زر غونته هغه نالې ته ولي. دغه شانته دوبۍ روډ باندې نو یقینا چې لکه ګیر چاپېره بشخالي د ډیرانونو ډک دی. افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې د دې دپاره څه ونه کړی شول چې داسې یو تحریک شروع شي، داسې یو کار شروع شي چې د ډیرانونو دپاره یو خاص ځای مقرر کړی شي، خاص کسان مقرر کړی شي. کم از کم چې اب تک یو پیرا غوی راځي، مردان ټیمې والا راځي، رستم والا دی راځي چې دا ګندګي غوی یو خاص ځای ته، دا نه چې په هر چوک کې، په هر ډګر باندې، په هر لاره، په هر لښتي کې ډیران وي. نو یقینا چې دې سره د علاقې دغه مسایل هم سیوا کیږي، دې سره په علاقه کې مرضونه هم سیوا کیږي. نو زمونږ حکومت ته دا ریکویسټ کوو، اسسټنټ ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ګلنواز صاحب ته هم دا ریکویسټ کوو، د بازار چې کوم صدر صاحب دی هغوی ته هم دا ریکویسټ کوو، نور چې کوم سابقه ناظمین دي نو هغوی ته هم دا ریکویسټ کوو چې کم از کم د صفایي دا مسله ډېره زیاته سیریس ایشو ده، دې باندې کار کول پکار دي. بالکل یو پراپر سیستم جوړول پکار دي چې د محلې نه ګند، د کلي نه ګند، د دکان نه ګند، د مارکیټ نه ګند، چې دا یو خاص ځای ته راټولوږي، هغه بیا سوځي یا د بازار نه یو سیټ ته هغه چېرته دفن کیږي. دا نه چې په هر ځای کې ډیرانونه پراته وي. نو رضو او نن تاسو ته دا ټول څه په دې کیمره باندې ښیم، موږ سره اوسئ. دا جی چک کې صاحبانو دا بخشالي د میلې د خوړ غاړه ده، څنګه چې لاندې تاسو خوړ ښکاري دا بالکل فاز د هغې سره دا د میلې ګراوند سره سایډ دی او د میلې دا ګراوند هم که تاسو چک کړئ نو ټول مکمل هغه هم پکې ډیران دی او صفایي ډېر زیات کار خراب دی. دا چک کې تاسو دا د ګجرات پل دی او دې سره لاندې که تاسو وګورئ دا بالکل تاسو چک کې دا ګندګي تاسو چک کې اوهو دا چک کې جي مکمل علاقې ټوله د ګندګۍ ډکه کړې ده، مرضونه هم دې سره سیوا کیږي، دا لاندې اوبه بهیږي دا هم دې سره خرابیږي، ماحول هم ټول خرابیږي. نو دا د بشخالي دپاره ښه خبره نه ده چې هر ځای ډیران وي. دا جي د مصري خانې سره چې لاندې کوم ځای دی ډیرې سره خواته دا تاسو چک کې او دا بالکل د دې ګند نه داسې ډک دی مکمل. دا ځایونه هم تاسو خو کتلی شئ. جی ګرانو کتونکو دا که اوس تاسو چک کې مین بخشالي ساولډیر روډ دی، خو افسوس خبره ده مونږ ته پکار دی چې مقبرې ته مونږ احترام ورکو، مونږ مقبرې ته یو خپل ریسپیکټ ورکو. خو د هغې په برعکس مقبره په بخشالي کې د ډیران ډکه شوې ده
موږ به راسکې چې دې سره سایډ تا کوم لښتې دي نو هغه هم ډک شوي دي او ورسره اوس بالکل مین روډ چې ورته دی ساولډیر روډ نو دا عوامو په تعاون سره الحمدلله د ډیران نه هم ډک شوي دي نو یقینا چې دا زمونږ د بخشالي دپاره ډېر د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې داسې چا څه ونه کړل چې د دې ډیرانونو څه غم وکړي دې له یو خاص ځای مختص کړي او د دې د صفایۍ دپاره څه خاص کسان مقرر کړي او ټیمې والا ته خو بالکل دا ډېر هغوی دپاره ډېره انتهایی د شرم خبره ده چې د بشخالي کې کله اوس د روډ په خوا باندې کمې نوي دکانونه یا فلادي جوړېږي نو ټیمې والا سره به هغوی خپل رجسټریشن هغوی سره چې کوم چارجز دی هغه به ورکوي خو چې خبره د صفایۍ راځي نو ټیمې والا بیا وایي چې لکه دا موږ نشو کولی دا تاسو چک کړئ